قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. د سیدنا شعیب علیہ السلام دعوت اغا قوم کے پا معاملاتو کی گڑبڑو آغا مرض اغی تا پا گتک اورتوی بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ سے مطلب یو معنی دا طاعت دا اللہ او دا رسول. چاچی دا اللہ او دا اللہ دا رسول طاعتو کا دا دی اغا ثمرات دا دا پارا باقی نو دغه تاسو تغوانه دا کنا اگر که ظاهر کی تاسو لس تاوان خکاری کموالی د مال د تخکاری خود تاسو تابداریو کے پنا پو طول کے گڑبڑ مکوے معاملات درست کے نو دی کی تاسو تا خیر دی یو دامانا بقیت اللہ خیر لکم. او دویم بقیت اللہ تاسو لا پدی تجارت کی جائز گٹا دا غورا دا کنا بس جائز گٹا کوئے دروغ لیوائے دوکو لکوئے چی دا خلقو نا سودا زان تا تول کوئے نو زیادہ تول کوئے او چی بل چاہتا ور کوئے نو کما ور کوئے دا سیو لکوئے او جائز گٹا دا نو آگا کوا. اگور دا پا ہر دور کی چی کم خلق جائز گٹا کئی او ایک نمبر کاروبار کئی پاغا با دا ٹولو نا رشم سیوائی. نن یو عام انسان پا بازار کی سودا نشی کولی دا 10 روپوسی دی کنا غولوی دا پا 300 روپے دی دیو چی خطای دی باز سنگا را کمو ما چی دا سی دیر یو سپینستر کی غنطا انسان که پا 50 سے را کنوی پا 50 نو باش پیتا بیادر کمم وی زبط خیر نیم تراخ کتا شو نیم بزدر بارا شما وی پا 55 بشیزا او دا 10 روپوسی دی تول معاملات دغیخا. اکتو توے جے بس ایک بات والی دکان ہوئی دی کہ نہیں چلی گی زمونگا خلقم پا دیدت شوے دے. اللہ اکبر کبیرہ. او بیا دیرو خلقو دا قرآن کاروبارم شورو کرے قرآنون گرزئی ہوئی یو کال کرز لگا پیسہ پا کیور کے دا 300 روپو یا دا 500 روپو مصحفی نو دے دا آئی قیمت 1200 روپے ہو لگئی ویزنی میں پاکے راکے نو 500 پاکے اس نقد راکے 2-2.5 پا دے کے ہو گٹی او 600 روپے والا کرزی نو بیا پا زیر ازیخا سونا دوکی ار طرب تا دوکا دڑاکا. اب بیا جی چاہتا دا سی دینی کتابونو او دا قرآن دا مصحفونو علم نہیں مڑوی تی خواسیم ثواب دا پارا گران خدے خوا. بقیت اللہ جائز گٹا دا غورا دا کنا بس جائز گٹا کوا شریعت کی خو پا گٹا بانے پابندی نشتا تجارت کوا بلکہ احادیث و مبارکو کی دا آغا تجارو دا آغا تاجرانو چاہی کاروبار کئی تجارت کئی خورشتونی خلقی نو بعضی روایتو کرا دی حشر بعد انبیاءو صدیقین و شہداء و صالحین سرکی خواہ سکر دی سوال نکی بیگنگ نکی دیزان کڑی محنت مزدوری کی تجارت کی خوچ دی دروغ نوئی او دارنگ کم یو تن چی تجارت کی کنا او غپ دا غخپل تجارت کی دوکہ دڑاکہ کی داغ پا دی مال کی با برکت نشی چولی سپیره بی دیر لکونه کرونه بی وسره
چې بیا ټول کاروبار او روزګار د حرام وي ښه. نو ګوره شعیب علیہ السلام دی توی بقیت اللہ خیر لکم اغا جائز گٹا تاسو د پارا غوره دا یا طاعت د الله او طاعت د رسول دا غوره دی تاسو ته خو کله ان کنتم مؤمنین که ایمان والی ایمان والا تا جائز گٹا په تجارت کې غوره دا ایمان والا تا تابعداری د الله او د الله د رسول دا غوره دا. اوس چې مونږ دې سوچ کوو نو که ایمان والا یو نو چې بیا مونږ هم دوکه دړه کنه کوو. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ځکه ثواب د طاعت ثواب بالا ملاویږي چې ایمانی چې ایمان نی نو بیا ثواب نه ملاویږي ښه چې ایمان نی کنه عقیده نه برابر توحید دې نه زده عقیده د توحید دې نه ده بیا تعالی ثواب نه ملاویږي نه په خیراتونو نه دارنګې په جمعاتونو جوړولو باندې حتی که د خانقاهې تعمیر ولنګي د خانقاهې تعمیر حفظ باندې نه ملاویږي ښه چې ته زه به د حافظ پلار شم عقیده دې غلطه ده بچیم داسې ځای ته لېږي چې عقیدې په مړو جوړه ده خلکو ته وایي دا مړي لیدلم کوي دا کتلم کوي نه په نقصان هم ورکوي دې کتابونه ګوره که دې زما زوی حافظ شو عالم شو پټکې و دستربندي ده ګونه او رش روش او په فیسبوک کې راغلی دی او داسې چل شوی داسې چل هلکه عقیدې خو ګوره که نه هغه عبدالرحمن بابا وی منځ یې ګوره چې چغجي دې که مټاکه په ظاهري پټکي او په ظاهري شوشه متاثره نه شي نن زموږ ټول سیسټم د ظاهر نه متاثره کېږي ډېر زیات ښه نه منځ یې ګوره چې چغجي دی او که مټاک ته دې اډو حفظ ونه کې ته دې اډو علم ونه کې ته دې اډو پټکي په سر نه کې عقیده صحیح زده کړه د خانقاهې د آبادونو نه بل وی کاري هم د خانقاهې ان اول بیت اذع للناس للذی ببکة مبارکه په مخ د ځمکه ړومبنی کور دا خانقاهه جوړ شي بیا چې کې څوک یو خښته لګوي او پای کې څوک لږ لږ همت کوي ډېر لوی عمل نه دی د مکی قریشو د خانقاهې تعمیر کو الله وحی رولی گلا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله تاسو دا سبب د نجات ګرځوي سوال نه پیدا کیږي عقیدې مو غلط دي عقیده مو ټیک کړه چې عقیده مضبوطه شي کنه بیا لږ عمل هم پیدا ورکوي چې عقیده دې صحیح نه ده نو بیا غټ عمل هم پیدا نه درکوي ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ پورا قرآن چې پاڼه راړی صحیح عقیده پکې ته قرآن ته کښېنه تا بیا څوک نشي دوکه کولی او چې ستا عقیده برابر شوه که نه عقیده دې یوه پیره زده شوه بس دا عقیده بیا نه بدلیږي خو دا کم خلک چې بدلیږي را بدلیږي که نه لکه ته به دا په صابون ولاړي کله د ګڼې نه متاثره او کله پې چا چیوس کله یو پیالی د هغه نه متاثره بیا چې پیاله چرګ د دې مردار مړو پتونان وخوري بس بیا خو ورپسې ایمان او قرآن او ورڅه پرېږدي دا ګوره موږ سره د درسونو کې دا ملګري ناست دي پخوانه دي دوکه کې که نه ده چې عقیدې زده شوي یې موږ سره مطفیر شاه صاحب ته د الله صحت نصیب کړي دلته ډېره موده درس ته ناست و عقیدې کلکه ده بس عقیدې کلکه ده څوک دې دوکه کړي نه په درګاهونو بیا دوکه کېږي او نه په نظرانو منښتو نه په دې خلکو په دې بدعاتو دې نه بیا سر نه علي خو چې عقیدې زده یې لاغی نو دا وګوره شعیب علیہ السلام ته که ستاسو عقیده صحیح که نه نو بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ او زه نه ما په تاسو باندې نگهبان ستاسو نگهبانی کوونکې څه مطلب زه ستاسو بچ کوونکې خو نه یم د زوال د نعمتونو نه چې الله رب العزت ستاسو د ګناهونو د وجې نه تاسو نه بیا دا نعمتونه اخلي که نه نو زه خو په تاسو څوکیدار او نگهبان خو زه د دې خبرې نه یم څونه ښایسته دعوت د شعیب علیه السلام او بعضې مفسرین ذکر کوي د شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیا په انبیاو کې خطیب الانبیا
اور د کم ځای مسله شروع کړې وه مسله توحید وکا رد شرک وکا خلکو کې ناپ تول کې اخوا دی خوا کول د هغې بیان یې وله وکا او بیا ورته رستو ویم چې وما اريد ان اخالفکم زما مقصد ستاسو مخالفت برای مخالفت نه دی ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا بالله بقیت الله طاعت د الله خیر لکم غرد تاسو ته ان کنتم مؤمنین که تاسو خبره منون کیے وما انا علیکم بحفیظ او زنیما په تاسو باندې نگهبان